د پاکستان ایرپورټ یو بل کارنامه ورېږي مسافر تلو د کراچي نه لاهور ته راتلو او رسول سعودي عرب ته دی کوسکړی د جده په ایرپورټ باندې دی یو نوې کیس شوی دی چې دنیا ورته حیرانه ده او دغه مسافر سره څومره زیاتې شوی دی په دې ویډیو کې در سره شریکوم تاسو له سکرین باندې الریډي دا مسافر کاریږي د دې مسافر نوم ملک شازین پاکستاني دی چې دی یو ډومېسټک فلایټ په 7 جولای باندې د لاهور نه کراچي ته تلو جی ایمرجنسي باندې زوی بیمارو نو د ویرا جاس کې بلار شم ضرب ورسمه خو د سره چې کم کار وشو نو لاس را د یو ورځ نور هم خراب شو ایر سیال چې کم ایرلاین د ټیکټ د اشتلې و لاهور نه کراچي ته چې په دغه ورځ باندې د ایر سیال یو ډومېسټک فلایټ یو انټرنیشنل فلایټ انټرنیشنل فلایټ چې کوم هغه سعودي ته وځي سټیم چې د ډومېسټک فلایټ د سټیم چې د بورډینګ پاس ملو شوی دی نو د ایرپورټ کې چې کم د ایر هوسټز یا کوم عمله و د ایر سیال نو ور لوي چې په دې لار لاټه چې کوم لار د خول دی په ما غلاره تل دی د ډومېسټک په ځای انټرنیشنل فلایټ لا خاتل دي انټرنیشنل فلایټ ته خاتل دي او بیا د کمال خبره پکې دا وره چې انټرنیشنل فلایټ ته ورغله نو الته ایر هوسټ شه د بورډینګ پاس کتل دي د په سیټ باندې هم کې نور دي او د کمال خبره پکې دا و چې دغه سیټ ولا بل مسافر هم د ما خیال پر اجازه کنو لکه یو سیټ خو دې په کم سیټ باندې چې دې کې ناستو نو په دغه سیټ باندې بل انټرنیشنل مسافر به ما په خیال نو کو شریوي نو بیا پته لګیدلی و بیا په ډبل بورډینګ پاس او غسر بم دغه سیټ ټیکټو د سره بم نو بیا پته لګیدلی و خو زما خیال دغه سیټ بل مسافر نو نو د خطر جی په فلایټ کې ناشوي دلم پته نه چې دا جا سعودي عرب له روان دي چې جاز خطر دی اوا کې تقریبا 2 غنټې ټریولینګ شوی دی نو د ایر هوسټز نه تاسو کړی دی چې یاره دا کراچۍ به څه ټیم را رسېده ما خو 2 غنټې شو تاسو خرڅولو اناونسمنت نه کوي چې یاره کراچۍ له ورجوخ شو یا به دومره ټیم پس جاز کوزیږي او لوی د څه کراچۍ دا خو دغه روان دی دا خو سعودي عرب ته روان دی جدي ته روان دی دغه ټایم مسافر په ځان را باندې کړی څنګه جدي ته روان دی ما خو زوی بیمار دی دغه کراچۍ له ما خو ډومېسټک ټیکټ ته لاهور نه کراچۍ لته منو تاسو څنګه د جدي له راخوشه کړی ما دا مسافر دا شازین ملک وای چې دغه جهاز کې ما احرام ولا خلق مو قتل چې احرام چول عمره رتل خو ما به کې دیشي دا کنیکټینګ فلایټ کې دیشي د کراچۍ نه نور خلق راوچته یو بیا غې نه ځکه د دلته نه احرام تړل ډیر خلک د ایرپورټ نه چې عمره د احرام تړي نو بیا په فلایټ کې ناس ته بیا